له پاکستان څخه افغانستان ته ستنېدونکي کډوال وایي چې په داسې حال کې خپل خیوات ته په زوره لیږل کېږي چې له وړاندې نه هلته خلک د بېروزګارۍ، اقتصادي بحران او نورو ډول ډول ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په پاکستان کې ماشومان په تعلیمي ادارو کې سبقونه ویل، خو اوس یې مستقبل له تیارو سره مخ کاري. د افغانستان د ننګرهار ولایت صحیح ګل خوم په هغو زرګونو افغان کډوالو کې دی چې فکر یې نه کولو پاکستان د وستلو دغه ډول جدي پریکړه وکړي. نوموړی چې اوس له پاکستان وستل کېږي نو داسې احساسوي لکه چې د خپل وطن په ځای پردي وطن ته لیږل کېږي. صحیح ګل وایي چې پردی وطن خو به راته خامخا ښکاري چې یو سړی ځوان شي په یو وطن کې او همهغه وطن کې بوډا شي نو خپل وطن خو به ورته پردی ښکاري. نوموړی زیاته کړه چې په افغانستان کې سر پناه نه لري او د استوګنې لپاره به د رشته دارو یا د نورو خلکو منځداري او محتاجي کوي. هغه وایي چې په افغانستان کې د کار روزګار زمنه نه ده برابره، ځکه خو په لکونو شمیره کې دا مهاجر په پاکستان کې پراته دي. د پاکستان حکومت لخوا له خیوات د غیر ملکیانو د وتلو په اړه د ورکړل شوي مهلت له سرته رسېدو وروسته خپل خیوات ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ په چټکیا سره دوامداره ده. د خیوات بېلابېلو برخو نه د راویستل شوو افغانانو د اندراج یا نوم لیکنې عمل له افغانستان سره په پوله د خیبر په لوړګي سیمه کې جوړ مرکز کې ترسره کیږي. مرکز ته ورتلونکي زیاتره کډوال وایي چې خپل خیوات ته خالی لاسونه ستنېږي او په افغانستان کې د روزګار او سرپناه ترڅنګ قسم نور ستونزو سخت اندېښمن کړي دي. افغانستان ته ستنېدونکي کډوال رئیس خان خبرو کې ویل چې اوس مونږ خپل وطن ته روان یو، هلته هر قسم مشکلات شته، جمع را روان دي، یخني ده، ماشومان مو د یخنۍ توان نه لري. د افغانستان د کار روزګار او جون سره عادت نه یو ځکه چې عمر زندگی مو دلته تیره شوې ده. په پاکستان کې په غیر قانوني توګه میش غیر ملکي وګړو ته لدی خیوات څخه د وطن لپاره ورکړل شوی مهلت د اکتوبر په 11مه نیټه سرته رسېدلې دی. د پاکستان حکومت ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د دې خلکو لپاره په پاکستان کې هیڅ ځای نه وي او د دوی ټول جایدادونه به ضبط کیږي. افغان کډوال وایي چې د پاکستان له پریکړې سره د دوی د بچو تعلیم نیمګړی پاتې شو او ګمان نه کوي چې د تعلیم ترلاسه کولو پراجیکټ به روان وساتي. افغانستان ته ستنېدونکي رئیس خان خوم د خپلو بچو تعلیم اندېښمن کړی دی. هغه وایي چې یو کال پورې خو د دوی د بچو ذهن د افغانستان تعلیمي نظام سره نشي بلد کېدی. د هغه په خبره دلته اردو او انګلیش دی او هلته پښتو او دری ده. کو نصیب کې وي خو تعلیم به وکړي. ګینه چې څنګه موږ به تعلیمه لوي شو داسې به زموږ بچي خوم لوي شي. افغان کډوال دا اندېښنه په داسې حال کې ښایي چې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د منځني درجې او په پوهنتونو کې د ښځینه زده کوونکو په تعلیم بندیز لګول شوی دی. په تورخم کې د پاکستاني ادارو چارواکي وایي چې د نومبر په 2 نیټه 1900 افغانان چې پکې د سباندې 4.5 کسانو د نادرا سره اندراج شوی د تورخم په لار خپل وطن ته ستانه شوی دي. د تورخم پولیس سره نږدې په نوم لیکنې مرکز کې د افغان کډوالو د زیات رش لوجه د پاکستان مرکزی حکومت افغان ماشومان او ښځې د تصدیق کولو د پراجیکټ څخه معاف کړي دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 لا پاکستان